غرض مده حاضرینو چې دغه ملک پاکستان ازادي د شریعت د دهرې دننه منزل پکار دی اسه دا خو مباح لکه څنګه علماو په قول کړی دی اسه دا خو مباح نه بکې اجر شته او نه بکې ګناه شته خو لیکن کچره مونږه هم دغه ازادین منزل مناول به ګناه په کارونو باندې تیر کو نو دغه ازادي باعث عذاب ګرځيږي او کچره مونږ استادو دغه ملک پاکستان د آزادېدو د پاره کوم خلکو کاوشونه کړي هغه د پاره صدقه اهتمام وشي هغه د پاره نفل اهتمام وشي هغه د پاره د وس مطابق څنګه قسمه عبادت وي دغه اهتمام وشي نو زدا وایم چې هغه ویني به مونږ نه خوشاله شي او د پاک سرزمین به مونږ نه خوشاله شي غرض مده حاضرینو کچره بیا داسې مونږ وګورو چې داسې بے قدری راغلی ده نو رب ذوالجلال خالق کائنات لکه څنګه ما حواله عرض کا چې کله بے قدری راغله بنی اسرائیلو د آزادۍ بے قدری وکړه رب ذوالجلال په همدغه قرآن کریم کې بیا وروستو فرمایي چې کله ازادي ورته موسی علیه السلام ورکړه او دوی د آزادۍ بے قدری وکړه نو قرآن کریم ارشاد فرمایي چې ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله الله فرمایي تبارک وتعالی کله بنی اسرائیلو د آزادۍ خلاف ورزي وکړه د آزادۍ قدر یې ونه کړو بې قدري وکړه الله فرمایي چې موږ په دوی باندې ذلت او خواري نازله کړه او الله فرمایي چې دوی د الله په قهر کې مبتلا شول چې کله د آزادۍ بې قدري شروع کړه موږ به آزادۍ په ورځ باندې د آزادۍ بې قدري کوو نو نتیجه به سوي ذلت به سوي خواري او نقصان به سوي هغه توڑا چې په 430 ملاوي دا هغه به ضرور په 1900 روپے اخلي هغه تیل چې هغه به 92 او 93 روپے ملاوي دا هغه ضرور په 2500 اخلي دا هغه ذلت ته چې موږ د آزادۍ بے قدری کوو د دغه ملک پاکستان بے قدری کوو عوام الناس هم کوي او اعلی حکام سیاستدانان هم کوي د هغې وبا د هغې ذلت هم دغه ده چې موږ سره ښکار یو او کله ناکله په خوله باندې دا هم راشي چې هسې نه چې د ملک پاکستان حال د سریلنکا په شان دی نشي ولې موږ د دغې ملک پاکستان بے قدری کوو او بے قدری دا نه ده چې مونږ ستاسو پاکستان پسې سپکې سپوري وایو بے قدري همدغه ده چې نن چې چاله ووټ ورکو د پاکستان د خیر دپاره سبا له پاکستان ورانوي او په بله ورځ باندې همدا ودرېږي چې پاکستان یې راته وران کړی دی همدې له د خپلې پارټۍ د وجې نه بیا ووټ ورکو دام د دغې ازادۍ بې قدري ده دام د بې ازادۍ بې قدري ده چې نااهل خلق مونږ اعلی حکام جوړ کو دام بے قدری چې اعلی حکام د خپل پارټۍ په تناظر کې پارټۍ له ترقي ورکوي او نور خلکو له تباهي ورکوي دام د دغه ملک پاک او دغه سرزمین سره غداری ده او چام چې غداری کړې ده چام چې د نعمت ناشکری کړې ده الله پاک د زوال سره مخامخ کړي دي خدا به ضرور وایم د خپل خطاب په آخر کې چې دومره غدارۍ سره د دومره کرپشن سره او د دومره فضولیاتو سره دا ملک الله پاک موږ نه ولې نه اخلي دا جمله د ذهن کې ځان سره کېنوئ دا ملک پاکستان ځکه آباد دی اگرچه وختي به تباه وی که چې کم حالات مونږ ګورو وینو تجزیه کېږي خلک یې کوي دا ځکه آباد دی چې په دې باندې د خدای پاک نیکان بندگان پراته دي دغه نیکانو بندگانو وینې توی شوي په دې باندې چې خدای پاک مونږ حال ته ګوري پاکستان د بدلیدو قابل دی او چې کله هغه پاکې وینې ته وګوري چې په دغه پاکستان دپاره توی شوې ده خدای پاک دا پاکستان واپس ودان او آباد وساتي چې کم ظاهري تقاضا دا ده د رب ذوالجلال د رحمتونو تقاضا دا ده غرض مده حاضرینو به حیثیت یو مبلغ به حیثیت یو ادنا غوندې د دغه منبر ذمہ دار دا گزارش عرض کول غواړم چې بس ډیر کالونه وشول چې مونږ جشن ازادي په مختلفو طریقو باندې مانځلې وي دې ځل مونږ چې عهد کوم ډیره ده دې ځل مونږ یو عهد کوو چې دې ځل مونږ جشن ازادي په ذکر اسکار
په تلاوت په نفل او د خدای پاک په یاد باندې به مناوو او دغه یاد او ذکر اسکار چې د چانه سهم کیږي نور سنه شي کوله جشن آزادۍ پر ورځ باندې یو لزل قل هو آیا یو لزل سورۃ اخلاص آیا یو سلزل الحمدلله آیا الحمدلله مطلب یا الله تعالی لاک شکر چې مال د ملک پاکستان را کړی دی یو سلزل الحمدلله آیا یو سلزل سبحان الله آیا د خدای پاک عبادت چې کم در آسانی جشن آزادۍ پر ورځ باندې دا وایا کېدای شي چې د ما استاد ذکر الهی د وجې نه ملک پاکستان ته نور ودانی ملاو شي نن به مونږ ان شاء الله دا عهد کوو کم از کم د الله او د الله د رسول د رضا دپاره دغې پاکې خاورې ودانۍ او د آبادۍ دپاره دعا ذکر اسکار او د خدای پاک یاد پکار دی او چې څومره زمونږ نور مسلمانان وروڼه دي چې افغانستان سره تعلق ساتي هغوی له هم د دغې وطن شکریا او دارنګې د تمام اسلامي ممالکو د اتفاق او د اتحاد دپاره هلې ځلې او دعاګانې کول پکار دي چې الله کریم زموږ استاسو تمام اسلامي مملکتونه همیشه دپاره آباد او ودانو ساتي او الله کریم د ملک پاکستان سره سره تمام اسلامي ممالکو ته د خیر د دنیا او اوسیدونکو ته خیر د آخرت هم ورنصیب فرمایي الله کریم دا دو درې خبرې په خپل عالی بارگاه کې قبول و منظور فرمایي